بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر قدرمن علماء کرام، مشران قوم، ځوانان، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبرې ټولې وشوې، موږ کوم تحریک حصول قومی حقوق ډسټریکټ ورم دې کوم آغاز دی، بقاعده نن موږ هغه تحریک آغاز اعلان کوو. په دینه مخکې چې مختصرې خبرې کوم، ویلې چې ټولو مشرانو ته جمله وه او کومه ایجنډا دی، کوم یې مقصد دی، هغه بیان کړو. د باره هغوی خبرو ته نه ځم، خو یوه خبره چې د دوره مجمع زه کسم، زه دې مجمع لپاره دوې خبرې کوم. هغه دا چې زه فخر کوم په خپل سپریم لیډر پیش امام شیخ پیدا حسین مظهری باندې چې هغه حکمت عملي وجې نه نن موږ ټول قوم په یوه ځای ناست یو. یقینا که زه دا خبره نه وکړم دا به خیانت وي چې دا د شهید پیش امام شیخ پیدا حسین مظهری دا حکمت عملي دی چې نن مو تا یا ټول ایکی و پیشنې جمع کړي وو. مو دعا کوو چې پروردګار مو هغه صاحب ته زندګي ورکړي، طولاني عمر عطا کړي. زه فخر کوم خپلو هغو قدرمنو مشرانو نه، هغو مشرانو ډېرو بدو حالاتو کې 61 کې 87 کې نن ورځې پورې کومې طریقې سره موږ ته کورمه ساتلي دی، خپله انرژي ضایع کړي دی، خپل عمرونه یې ضایع کړي دي، خو دغه قوم دا مرکز یې ساتلی دی. زه فخر کوم داسې مشرانو نه، زه فخر کوم داسې ځوانانو نه چې ځوانانو خپلې وینې نن به ما په خیال چې کور مې اکثرو مرچو کې هغو تیږو سې به هغوی ځوانانو وینه ښاخه وي، خو دا کور ما دا ناموس یې مو ته باج کړی دی. زه هغو ځوانانو شهداو نه، سپین ږیرو شهداو نه فخر کوم، هغه قابل تحسین دي انشاءالله. زه فخر کوم اهل سنت هغو مشرانو نه چې هغوی امن پاره، هغوی اتفاق اتحاد پاره، هغوی حقدار ته حق رسولې پاره چې کوم د څو ورځو نه سوشل میډیا نه اتفاق اتحاد بیانونه ورکوي، زه هغوی مشرانو نه فخر کوم او دا پیغام ورکوم چې موږ کسه موږ اهل سنت څه مسله نه دی، که مو مسله دی د ظالم حکمرانو سم دی چې هغوی تا حقوق ویسار کړي دي، ما حقوق یا غصب کړي دي، چې هغوی تا حقوق تا ته درکول نه غواړي، ما حقوق ما ته رکول نه غواړي، او جنګوي مو ته صرف وینئ مو ته تلوي. مو هغه اهل سنت مشران اپریشیټ کوو او هغوی سره مو انشاءالله په یکې ویلیارې مسل کولې ته تیار یو. او زه فخر کوم په قید شهید باندې چې هغه نن تقریبا 10-15 کاله مخکې دا ځوانان چې د نن ورځې مزاحمت کوي خپلې قومي حقوقو لپاره، نو دغه خشیونه مو هغه قید شهید مو ته ذهن کې راکړي دي، دا تحریکونه مو قید شهید نه زده کړي دي. مو فخر کوو هغه وینې باندې، هغه میشن باندې، هغه فکر باندې. مو فخر کوو هغه شهید باندې چې هغه 2007 نه 2013-14 پورې دښنه ته یو داسې شکست ور کړو چې هغه دښمن نن که وزیرستان کې وي، که بیجاور کې وي، که مماندو کې وي، څوک لږه ډېره بدماشي کوي هغه ورته ځواب کوي چې که نه وي بیا د موتوري ته یایو، که ټیکې ګوی ټیک شوی که نه بیا د موتوري ته یایو. مو فخر کوو دغې مجمع باندې چې دا مجمع نن خپلو حقوقو حصول پاره جمع شوي دی. دا یې مو پاره ډېره فخر خبره ده، انشاءالله دا به سر ته رسوو. نن چې موږ کوم تحریک آغاز کوو، دا تحریک دینه مخکې مو احتجاجي جرګې وکړې، دا احتجاجي جرګې پورې محدود تحریک نه دی. مو بېګایه ډېر هوښیار، ډېر تجربه کار ځوانان مشران مو یو میټینګ وشو، دا خبره چې دا تحریک به مو څنګه کومېبو. مثال نن دغه د جرګه وشوه، ټوله متمخانه ډاکه دی، بس صبحله به لوډ شو او تا 15 ورځې به تېرې شي مو به خاموش وو. داسې نه دی دا تحریک، دا یې بقاعده آغاز دی. انشاءالله دا به رب ته داسې نه دی چې بس دا تحریک دی اوس صبحله پریس کلب سه کینو کسه ځانه بې سوډې به تل نه جوړوو چې بس چس وکو ختم شي. انشاءالله دا تحریک مو به دا تحریک لکه دویم ای مو کوم سوچونه دي هغه به انشاءالله په سمیر عباس
پر اوزه په بل کلی وطن هغه مو مرګلی به ان شاء الله کوي او د تحریک لپاره مو کمیټیانې جوړې کړې دي هغه کمیټیانو کې مشرانو خپل یو کمیټي ده څنګه سنجیدا مشران خولي مشران پوهه مشران څنګه مشران به متا مخته څه مزال کې دنیا دې څه نه خبره وخت نه مخکې نه کوي ان شاء الله هغه مشران به مسشانه بشانه ویلوړوي مو به هغه سپایون وي ان شاء الله وې ځوانانو مو خپل کمیټي جوړه کړې ده چې مو د تحریک مخته کامیابی پورا کوم اقدامات کې دنیا دي ان شاء الله هغه به ځوانانو کمیټه کوي انتظامات دي کغه په خبر کې احتجاج ضرورت شو هغه اسلام آباد کې احتجاج ضرورت شو کغه ملک نه بهر شکر الحمدلله نن کورمیوال ارزی ته رسیدلی دي ای مو ځوانان ارزی کې مت رړی دي انتظار دي چې کله به کورمینه مت احتجاج کول ملويږي چې مو دنیا کونج کې روزو ان شاء الله دا ټول شيونه د تحریک ساده ورو به دا تحریک مخته بیا یو څه په دغه خبرې پوي وو چې را د نن دغه جلسې پورې دغه اجلاس پورې محدوده نه ده دین علاوه موسی اکثر حکومت ډیر وخت نه دوکې شوکې اندغه پالیسي لکه څنګه مسامل هغه خبره وکړه چې دا یوه پالیسي ده چې کورمې مسایل به نه حل کوي اشیا سنی مسائل به نه حل کوي ویلې چې وقتاً په وقتاً هغوی ته دا ضرورات پیښیږي چې شیا سني وجنګوم او کورمې کې کوم مقصد یې هغه پوره کوم مو د هغه تحریک شکر الحمدلله ایمو مشران زه یوه خبره بله کوم زه فخر کوم که نه وکړم د بای مو پوره ډېره بده خبره وي زه فخر کوم خپل تحریک صدر تجمل افغاني چې هغه یو مخلص خالص سړی دی بالکل خالص قومي سړی دی چې نه هغه لچ لري نه هغه ډور لري نه هغه چې ته سپک خوی لري زه فخر ونه کوم که نن زه مضبوط یم هغه کې 50 نه زیات پرسنټ تجمل غلاس دی مو دعا کوو چې خدای دې ته نورای قوم خدمت کولی توفیق ورکا محمد بواز بلند صلوات شکر الحمدلله هغه وخت نه دی چې مو مثال دینه مخکې به حکومت مو صدقې شوکې کولې مو به غولولو نن به وکړو سبا به وکړو ټایم به تیر کړو مو حالاتو نه ډېر بریکبیني څه نظیر دی مو په دغې خبرې پوهېږو چې حکومت یې تا منصبات شی دی ته د کویت شی مو غافل نه یو په دغې خبرې زه فخر کوم چې زه یوې تعلیم یافته قوم خادم یم دا ډیره غټه خبره ده زه یو جاهل قوم خادم نه یم زه یو جاهل قوم مزدور نه یم یو تعلیم یافته قوم خادم یم یو یخ قوم خادم یم څنګه لکه څنګه به وړه بچي کلاونو سره مشغولېږي ایمو هغه ځوانان هغه مارک څنګه سي مشغولېږي لکه څنګه ایمو بچي کلاونو سره مشغولېږي زه یخ قوم خادم یم په دې خبرې مو ته ډیر فخر حاصل ده شهادت 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 نعره حیدری مو ان شاء الله خپل تعین کړی دی چې مو به دا تحریک څنګه کوو کمی به مو به چېرته ځان رسوو مو به خپل حقوق هم ځینې غواړو دا ټول سوچونه مو ورته کړي دي بیا مو دغه تحریک آغاز کړی دی که حکومت دا سوچ وکړي چې تورای نه پیږي شکر الحمدلله هغه زمانه ښه نه دی نن خو تو سوچ وکړه چې دنیا کونج کې چېرته غوړ سیټ دی هغه نه تورای ناست دی که ته سوشل میډیا ته سترګې وغړوې ټولو نه قابل خلک څه دي هغه تورای دی هغه یو مهذب قوم دی هغه یو قوم لري هغه یو مرکز لري ان شاء الله دغه خبرې به مو مخته بیایو یا ټولو په سلام مشورې دین علاوه زه خپل موضوع نه هټ کر څه خبرې کوم هغه دا چې اکثر مو ځنه خلک ایډرولې کوشش کوي ډېر خلک مو ته دا خبرې کوي څه مرګلتې شکل کې او څه مثال مو ایډرولې شکل کې چې دا سړی وډر شي هغوی ته زه یو د سټیج نه دا پیغام ورکوم او خپلو مرګلو ته دا ورکوم چې حکومت څه شی شته حکومت څه د کې دوه شیونه دي یو اوسه ګولې دی بل اوسه جیل دی
مو خیال څه ګولې سي خیمو دوره شاوق دی څه کله به رسیږي قسم درته دغې متم خوانې نه کوم څه دوره مو اوسه شاوق دی څه کله به حکومت یو بل څه د کومې ګولې نه مو چوک ډروي مغې ګولې سي څه سار یم په کور دی څه ما حکومت ما بل چوک دا یې ډور هغه ما کوي کوشش ما کوي و نه زه دې نه ډارېږم ہے ہماری درسگاہ ٹولا ٹولا ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ شہادتوں کا راستہ نعرہ حیدری وایمو مهربانی اجي صاحب مهربانی او دین علاوه مو واتس اپ نه میسنجر نه مو ته میسیجونه کیږي سره ډیر باور په د خلکو ما کوا دا کوم نه ډیر باور ما کوا سو بیل د بیل پریک دی شیخ نه زه هغوی خلکو ته زه داسې وایم څه کسه زه انجمن ته نه وم تیار زه انجمن ته بالکل نه تلم دنیا مجبوری مې وي خو څه کله تیار شوم راغلم دا ټولو خبرو ته مو سوچونه کړي وو بیا انجمن ته راغلی یم مو خپل مرګ نیا سوچ کړی دی مو خپلې زندګۍ نیا سوچ کړی دی مو خپل که دا قوم او بیله پرېږدي په دې ما سوچ کړی دی انشاءالله دا وعده درڅه کوم که بیله پاتې شوم مو قوم کوم حقوقو اواز دی هغه به مغشه وي که د لښکر یې سره وي مو خبرو کې به پارک نه وي که بیله پاتې شوم دا خبرې به مو اندسې وي لکه څنګه مو سټیج نه دي لکه څنګه مو بل ځای کې دي انشاءالله لکه زه بار بار وایم څه چوکې لښکرو انتظار کوي هغه سره جیت نشي کېدی انشاءالله بیله یې به جنګېږو دا مو وعده دی د قوم څه څو پورې حکومت نه زه هغه خبرې نه کوم ایمو مطالبه عادل مطالبه دی لکه څنګه مو اخلاق هغه ذکر وکړو چې مو عادل غواړو چې ته مو بله ورځ برګیډ کې او ته ویلي دي چې ته حکمران عادلو نه وي هلې ته امن نه راځي خو مو چې د تحریک آغاز کوي د مقصد څه دی ویلې تحریک آغاز مو وکړو ویلې مو مجبور شو مو کول صبر وکړو خلکو به مونږ اعتراض کړی وي سره احتجاجي جرګه یې وکړه بیا یې خاموشي شوه هغه یې زه تاسو ته دغه منبر نه وضیښوم چې خاموشي یې کوم پاره دی که نن ارپڅېدلي یو دی یې کوم پاره ارپڅېدلي یو مو د تحریک آغاز نن ویلې مجبور شو چې د تحریک آغاز کوو هغه کې ټولو نه غوټه خبرې وږدوم نه ټولو نه غوټه خبره دی عادل پوږدان دی پوږدان نه بلکې عادل ساره شته نه څه کوم ځای کې عادل نه وي هلې ته چې وي ظلم وي نه دا حکمران کوم دي دا عادلان نه دي دا چې دي ظالمان دي وایي ظالمانو په خلاف مونږ واجب دی چې مو پاڅو نیمو تحریک غټ مقصد انده دی چې عادل دلته نشته دلته تعصب دی دلته عادلان نه دي دا تعصبي دي دا کرپټ دي کرپشن په خلاف تعصبیانو په خلاف ظالمانو په خلاف دا تحریک آغاز مو کوو انشاءالله هغه پورې به دا تحریک چلیږي چې موږ خپل حقوق موږ ته نه که هغه سني ویلي نه دي حقوق که هغه دلته عیسیان پرتې دي هغوی حقوق ویلي نه دي انشاءالله موږ مظلوم پاره ارپڅېدلي یو موږ مظلوم حمایت کې ارپڅېدلي یو ظالم خلاف لګیا یو که ظالم هر څوک دی که ظالم زما ورور دی موږ خلاف یو که مظلوم سنی دی که مظلوم عیسائی دی هغه مو مددګار یو انشاءالله دا به کوو تحریک به سر ته رسوو هغوی کې مو څه پلانینګ جوړ دي دا نه دی چې دا نن جرګې پورې محدوده دی مو دغ تحریک ته میاشته دوې درې میاشتې سوچ کړی دی نن به څه کوو سبا به څه کوو او تا بعد به څه کوو میاشته بعد به څه کوو خو زه نه خبرې نه غواړم چې اوس ځینې وښیم ویلې هغه نه بیا یې مو تاسې تحریک هغه کېږي کمزورېږي نه غواړو چې خپل تحریک کمزوری کړو او هغه کومه پلیسي لایحه عمل مو جوړ دی هغه مو بیله نه دی جوړ کړی هغه ډېر قدرمن مشران ډېر قدرمن ځوانان دا ټولو یو سوچ به کړی دی چې مو بې کېدو مسله څنګه حل کوو مو بې بلې شخېلو مسله څنګه حل کوو
کسا زه بور یایم چې یا ټولو نه څونه مسله څه کور مې کېدی هغه بلې چخېلو دی څرګنده خبره دی چلو مثال موږ خپلو منځو کې خو لږ ډېر پیټواري پړی دی استه به کېږي دسته به کېږي خو بلې چخېلو کې هېڅ نه دي پوتې معلومه خبره دی چې دا اپر کورم دی دا سنټرل کورم دی دا لوور کورم دی دې باوجود 10 کوله کېږي 10 کوله کېږي مو صرف ډیمارکیشن نه کېږي سیاره دا سنټرل کورم کوم دی لوور کورم کوم دی اپر کورم کوم دی نه مو یاندې په خیلو پر پسېدلي یو چې دا ډیمارکیشن به تکوي که وده نکو انشاءالله تو کومه د منحوسه چهره ده تو کومه ظالمه چهره ده هغه به مو دنیا ته ښیو چې مو سفر مې کې کومه ناسته انتظامیه ده دا څومره ظلم کوي دا څومره ظالمه ده یقین وکړه چې ظلم په خلاف موحد ورېځیا ویلي دي چې کسته مظلوم تا لګه په کور دی مظلومه په کور دی داسې مظلوم جوړ نه شو چې په نامه مو مظلوم یو شوي بغیرته و مظلومیت ما مخکې ویلي وو چې کسه مظلوم کې ډېر طاقت دی مظلوم کس کربلا ته مو سترګې وغړو مظلومانو یزید څومره رسوا کړو امام حسین مظلومیت طاقت څه یزید نن ورځې پورې په لعنت ونې کېږي هغه کابر نشته هغه چې هغه مظلومیت رسوا کړی دی او موږ ته څنګه مظلومیون مو تو هغه مظلومیت نه دی کړی مو تو مظلومان یو خو بدقسمتۍ سره غونته کمزوري شوي ویلې څومره ظلم سکیږي مغه سړی نه مو خوشحاله مغه مو مور او پلار دی ورکه څنګه مو مور او پلار دی مور او پلار خو هغه وي چې خپلو زامنو نه خپلو بچیو نه رحم دیل وي موږ ته خو داسې مور او پلار دی چې د کومو ته مو مور او پلار نه یایو څنګه مو خیال څه دوره ظالم مور او پلارو نه خپل زوایا ورپسېږي ګریوانه ته لاس ورچوي نه زه د سټیج نه یم چې د مور او پلار نه دی دا ظالمان دي که څه ظالم سړی مور او پلار نشي جوړېدای دا چې موږ سره کوم سلوک کوي دا مو مزدوران دي دا مو خدمتګاران دي موږ ته په سر تنخوا خالي کله یو سړی موږ ته په سر تنخوا خالي هغه ته مو ته مور او پلار درجه ورکړي دي انده وجه دې چې مو مسالې نه حل کېږي نه دا ظالمان دي ای ظالمانو په خلاف به انشاءالله اروتي او دا سلسله به جاری وي خبرې ختم کوم بله خبره ایمو انشاءالله دا تحریک سبا بل سبا دوی ورځو کې ایمو یو خپل روغ مشران او وفد هغه به گورنر سره ملاویږي هغه به کمشنر سره ملاویږي وای دا منحوسه چهره به مو انشاءالله هغو خلکو ته ښیو چې موږ سره د ګرمۍ کې څومره کېږي زیاتی کېږي انشاءالله دا به ښیو و اخري خبره زه کوم تا کوم چې اندغ تحریک نه چې د کومې مو ته تحریک شروع دی دغ تحریک نه به مو ته چې کوم منشیات یې مو ته کلو کې عام دي دا پیدا به اندغ تحریک نه خلو ویلې چې ټیک دی حکومت منشیات مکمل ذمہ دار دی چې په کار دی منشیات روکتام حکومت وکړي هغه خو موږ ته پوهیو چې ټول ورکې ملوث دي که هغه موږ ته لوکل کاس بیا ورکې ملوث دی مو نه خبه کېږي چې د لوکل خبره ما کوه بیا خو ظلم دی چې زه نان لوکل خبره کوم چې لوکل کوم ورکې ملوث دي هغه نه وکوم بیا خو ظلم کوم زه منبر نه ښه درویغ ویلی نه شي ټولې مو ته لوکل کسان ورکې ملوث دي دغو واډو کې دغو چارسو کې نو مو ته به دا پیدا خلو چې دلته به حکومت په خلاف تحریک کوي خو خپل یک ظالم په خلاف چې مو ته کلي وطن کې ناست دی هغه خلاف به دا تحریک کوي انشاءالله که ضرورت یې پېښ شو کله کله اندیځې نه به پڅېږو ګوډو کې اخ کلي ته که هغه کوم کلي کې ویلې نه وي حکومت خو یې نه کوي اخري به موږ خپلې ډوبلې ته هغه کېږو مجبورېږو چې هغو خلکو سې به ډوبلې هغه کوو خلو انشاءالله و اخري کې زه ډېرې خبرې بس اندوره ډېرې دي خو موږ دا یو څه په کار دی کوم مو سوشل اکټیویسټ دي یقین وکړه چې مو فخر دی ډېر کم داسې خلک دي چې هغه یې قومي بیانیه زه ښه داسې آیم چې که موږ ته یو بل توهین کوو موږ ته یو بل سې سوشل میډیا کې زیاړې کوو یو بل ښه خبره غلط رانګبیر کوو زه داسې یم چې نن کوم تحریک شروع شو دا نه تو دی بیله دا نه ما دی بیله دا قومي حقوق دی په کور دی څومره سوشل اکټیویسټ دي څومره انرژي دی هغه د قومي حقوقو نه ضایع کړي که نه وکړو دغ په ځای چې موږ قومي حقوق ویلې سوشل میډیا ډېر طاقت دی دا شی نه دی که نه سوشل میډیا ډېر طاقت لري ډېر ظالمان
هغه ایوانو کې نوست دي هغه سوشل میډیا نه ډېر ګبراو دي په کور دی چې موږ ته دا خیانات نه وکړو سوشل اکټیویسټ په کور دی خپله انرژي خپل سوشل میډیا اقوامی حقوقو پورې استعمال کو امید لرو چې موږ ته ډېر حقونه هغه شي دغه خبرې سه حل شي ویلې چې سوشل میډیا نه انشاءالله یو ټویټر نه به یو ټرینډ اچلو هغه ټولو ته زه ریکویسټ کوم سوشل اکټیویسټو ته څرڅوی د څونه انرژي مخبلو مانځو کې بې اتفاقۍ نه ضایع کړه څوره انرژي مخبلو مانځو کې یو بل بې عزتۍ نه ضایع کړه هر څوی قومي حقوقو پاره دغه ټایم صرف کو که هغه شپه دی که هغه ورځ دی که هغه ټویټر ټرینډ دی که هغه بل دی ټیک دی موږ زنا مشران به وایي چې یاره سوشل میډیا څه حیثیت دی ښه موته پاته دی موته پاته دی چې دغه سوشل میډیا نه دا افسران چې هغه ظلم کې ملوث دي هغه بې انصافه دي هغه عادلان نه دي هغه کرپټ دي هغه څوره دي نه ګبروي دي خو چې کله یو نیم کور شروع شي بیا خپلو منځو کې یو بل مخالفات وکړي مو موقف بیا کمزوری شي زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم ځوانانو ته څوک سوشل میډیا استعمالوي هغه په کور دی چې قومي حقوقو پورې استعمال کړو پنځه کوله لاس کوله خو یو بل سې زیاړې وکړې یو بل سې ملوتي وله هر څوی قومي حقوقو دا مونې واجب دی واجب دی چې هر څوی د هغه سوشل میډیا مثبت انداز کې انتظار کو امید لرو چې مو حقوق مو ته میلاو شي ایمو کوم پروګرام دی مثال به پنځه ورځې څنګه طریقې سره موږ د تحریک مخ ته بیایو هغه نه بعد څنګه حکومت مو ته غوږ نه ونیولو ایمو مسایل حل نه کړ مخکې مو ته ویل دي چې مظلوم سړی کور اندازې څنګه روډو دروس ان شاء الله دا مسالې به په روډو غوړو ته هغه دا پورې څو پورې مو ته مسالې حل نه وي ذخیر کې یا ټولو مشرانو ټولو ځوانانو ول خاص کر علماء کرام یا ټولو ډیره شکر یاد کوم یقین وکړه د نن جذبه څخه قسم مو چوته خاط نه دستولې مو ګلو کې اعلانونه نه دي کړي مو متم قانون اعلانونه نه دي کړي صرف سوشل میډیا نه بیان ور کړي دي سوشل میډیا بیان دوره خلک راغلي دي چې متم خانه کې زوی نشته یقین وکړه دا تاسو ته خوش خبری در کوم چې دای مو تاسو تحریک کمیابه ناخ کړي سرګان نه کړي ډیره مهرباني شکر یا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته